کړی د جمهور مفسرین رائے دار چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی هغه ته مکی ویل کیږي او کوم چې د هجرت نه پس مدینه ته د رسیدولو نه پس چې کوم د نازل شوی دی نو هغه ته مدینه ویل کیږي اگر چې نور اقوالم پکې شته دي په دې اعتبار سره دا سورۃ اخلاص دا مکی سورۃ ته ترتیبی مصحفی په اعتبار سره خدا 112 نمبر سورۃ ته او ترتیبی نزولی په اعتبار سره دا 22 نمبر سورۃ 22 نمبر د دې یو نوم سورۃ اخلاص دی باقی د دې نورم ډیر نمونه راغلي مفسرین 49 پورې د دې نمونه چې کوم دي د لیکلي ځکه دا سورۃ ډیر فضیلت والا سورۃ نو اخلاص وته د دې وجه نه ویل کېږي چې یو خو په دې کې د الله جل جلاله توحید ډیر په خالصه او په بهترین انداز باندې چې کوم دي دا پیش کړل شوی بیان کړل شوی دویم د دې وجنه د ته سورۃ اخلاص ویل کېږي چې کوم خلق د دې سورۃ بار بار تلاوت کوي د دې تعلق د عقیده سره دی دا به هغه لپاره د نجات ذریعہ ګرځي فضائل د دې سورۃ خو ډیر زیات دي د کنز العمال یو روایت دی چې څوک سورۃ اخلاص دا 200 کرات زل وای نو الله جل جلاله د 200 کالو د هغه ګناهونه معاف کوي او په کنز العمال بل یو روایت ته چې څوک 50 زله د سورۃ اخلاص وای دا قل هو الله احد نو الله جل جلاله د 50 کالو د هغه ګناهونه معاف کوي اوس په سورۃ اخلاص په 50 زله ویلو باندې 15 منټ هم چې کم نه لګي او خوش قسمت هغه خلک دي چې هغه ته د دې د تلاوت او د دې د ذکر چې کم دي موقع ملو شي بل د طبرانی شریف یو روایت ته یو واقعي ذکر کړي کنز العمال کې هم دا روایت راغسته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ناس او جبرئیل امین چې کوم د خلاف معمول راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اے الله رسول د الله جل جلاله دا ارشاد دی چې معاویه بن معاویه مزنی دا وفات شوه دی کتا سو د هغه جنازه کول غواړی نو زبد من نه د ټوله پردې لري کله د الله جل جلاله د طرف نو جبرئیل لاغ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې کولو خواهش ظاهر کو چې جبرئیل هغه باندې جنازه کوم جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکه د معاویه بن معاویه مزنی مسجد نبوی کې موجود نه مدینه کې موجود نه د بل ځای اوسیدونکو نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د الله په حکم باندې هغه ټول پردې د من لري کړي هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې تخکارش نو دغه وخت چې کوم صحابه هغه په هغه باندې د جنازې چې کوم د سب جوړ کو او ورسره دو سکونه دار پرشتو چې کوم دا جوړ شو او په هر یو سب کې چې کوم د اویا زره پرشتي ولاړې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دا معاویه بن معاویه مزنی باندې جنازه وکړه نو بعد جبرئیل علیه السلام نه تاسو چې اے جبرئیل د صدا سي عملو چې ماته په هغه باندې د جنازې کولو حکم وشو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې زه په چا باندې جنازه وکم الله جل جلاله د هغه قبر د نور نه ډکوي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم چې ستا مونستا جنازه د هغه لپاره د راحت او د آرام او د خوشحالي او د نور سبب ګرځي ولیو هم ماته په باندې د جنازې کولو حکم وشو اول دوی دو سکونه وسره د پرشتو ولاړ دي چې اویا زره پرشتي دي پکې د دې سړي صدا سي عمل چې د الله په دربار کې دونه محبوب چې دا دونه لوی اعزاز وته ملاو شو ول جبرئیل امین ویل ان الله رسول د دې سړي عمل داو چې د سورۃ اخلاص تلاوت ډیر زیات کول په ولاړ باندې په ناس باندې په هر وخت کې به د سورۃ اخلاص تلاوت ډیر زیات کول او د هغه د وجه نه د مقام الله جل جلاله ورکو چې تاسو ته د جنازې حکم وشو او ورسره چې کوم دی 1,40,000 فرشتو هم د جنازه وکړه نو موږ تاسو لم پکار دي چې دا صورت بار بار وایو شان نزول لدی صورت مکی کافرانو
دارالندوه کې چې دا د هغې پارلیمنت هاوس ته وایو یا د مشورې د هغوی زیو دې دارالندوه کې جمع شو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه د دین خلاف د دې ول څه کول پکار دي دا ډېر په طریقې باندې روان دي چې په څه طریقې سره د دین اخلاص نو دی یو خپل یو نماینده د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راولېږلو ویل لاړ شه ته هغه ته ووایه چې آخر ستا مقصد څه دی ته چا سره نکاح کول غواړي نو موږ به ستا نکاح وکړو چا سره په کوم زنانه چې ته ګوتک دی د هغې سره به موږ ستا نکاح وکړو که ته مال او دولت غواړي نو موږ عرب به تا لپاره دونه مال لا جمع کړو چې ستا نه به نور څوک زیات مالداره نه وي که ستا بل څه مسله وي څه جنات ته باندې وي العیاذ بالله یا بل څه بیماري وي او د هغې د وجې نه ته داسې کوې نو موږ به د معالج انتظام وکړو د هغې خرچه به موږ برداشت کړو دغه نماینده راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې زمونږ خلق دا په دارالندوه کې جمع دی او د هغو دا پیغام دی په دې کې چې کومه یوه وجه ته قبلې هغه به مونږ دا کوو منو که ته د زنانه سره نکاح کول غواړې که مال و دولت دې پکار دی او که آیا ته په دې خبرو باندې مجبور یې نو مونږ به ستا لپاره د معالج او د علاج کوونکي د ډاکټر انتظام وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ما ته په دې خبرو کې د یو هم ضرورت نشته بس زما مطالبه صرف دا ده چې قولوا لا اله الا الله تاسو لا اله الا الله ووایئ زما او ستاسو جګړه به ختم شي زما ستاسو سره بیا هیڅ چې کوم د اختلاف نشته دغه نماینده راغی واپس د خپلو مشرانو ته دارالندوه کې چې ناسو هغو ته وویل چې هغه فرمایي چې دا کوم څیزونه تاسو صورتونه ما ته پیش کوئ نو نه زه لیونی یم نه زه بیمار یم نه ما ته د نکاح ضرورت شته دی او نه ما ته د مال و دولت ضرورت شته دی زما مطالبه صرف دا ده چې زه الله جل جلاله دغه پیغمبر جوړ کړی یم او زما دا تبلیغ دی دا مې دعوه ده چې تاسو صرف لا اله الا الله ووایئ نو تاسو او زموږ په منځ کې کوم اختلافات دي دا به ختم شي د هغه کس راغی او هغو ته دا وویل نو په دغه مشرانو کې په دې دارالندوه کې ابو جهل ملعون هم ناس نو دغه ابو جهل ملعون ویل چې دا کلمه په ظاهره باندې خو یو لفظ ښکاري خو نه دا ډېر لوی چې کوم دی په دې کې کمال بل مطلب دا چې دا کلمه موږ ووایو نو ویل د دې کلمې لاندې به بیا ژوند هم تېرو اوس ویل د دې کلمې مطلب به صحیح نو ویل د دې کلمې د مطلب دپاره به زه تپوس چې کوم دی بیا زم او د نبي علیه السلام نه به ځان پوهه کومه چې د دې وخت کې د دې څه مطلب دی خوشحالۍ کې د دې څه مطلب دی غم کې د دې څه مطلب دی د ورځې د دې څه مطلب دی د شپې د دې څه مطلب دی په هر حال کې به د نبی علیه السلام نه تپوس کوم نو ویل د ده سره خو جګړه زمونږ په مشرۍ باندې ده په سردارۍ باندې ده نو زمونږ مشري او سرداري خو لاړه بیا خو سرداري او مشري هغه ته حواله شو د دې وجې نه ویل دا کلمه موږ نشو منودلی بیا کېناستو ویل اوس به څه کېږي که دا داسې پرېږدو خو د ده دا دین دونه په ترقۍ باندې روان دی چې زمونږ دا هر څه به ختم شي بیا دقه ابو جهل ملعون ورته وویل ولاړ شئ چې دا د کوم خبرې دعوت مونږ ته راکوي چې تاسو لا اله الا الله ووایئ او د یو الله طرف ته مونږ رابلي نو ولاړ شئ ته د هغه نه دا تپوس وکړه چې زمونږ مشران دا وایي چې د کوم الله طرف ته مونږ رابلي نو د هغه نسب مونږ ته بیان کړه چې دا څوک دی العیاذ بالله دا د چا اولاد دی د چا د خاندان نه دی د کوم قوم سره تعلق ساتي د عرب تعارف مونږ سره وکړه او د هغې نسب مونږ ته بیان کا چې دا څوک دی کله چې هغه کس راغی نماینده راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا وفرمایل چې زمونږ مشران دا وایي چې دا کلمه هم موږ نشو ویلی او د کوم رب طرف ته چې کوم موږ ته رابلي نو د دې تعارف مونږ ته وکړه د دې نسب مونږ ته بیان کړه چې مونږ یې وپېژنو چې دا څوک دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خفه شو چې دا څنګه خلق دی دا هو ځان ته چې کوم د ډېر لوی نسبت کوي د مشرۍ دعوې کوي د عقلمندۍ دعوې کوي خپل ځان په حق باندې ګڼي د خپل مور او پلار هغه دین نه ټینګوي او بیا هم د الله د نسب په باره کې هم دې خبرې کوي چې د الله نسب څه دی الله د نسب نه پاک دی دې کې جبرئیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا صورت واورولو چې پیغمبر دې خلکو ته اعلان وکړه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله باندې چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. عام مهربان دی دنیا کې د الله جل جلاله د رحمت نه هر چاته حصہ ملاویږي، که مسلمان دی او که کافر دی هغه ټول ته د الله د رحمت نه حصہ ملاویږي. او الرحیم خاص مهربان دی چې بر قیامت کې به الله جل جلاله رحمت صرف د مؤمنانو د پاره وي، د کافرانو لپاره نه وي. قل هو الله احد، قل تورته وایي پیغمبر. دلته مفسرین دا نقطه بیانوي، تاسو ته معمولی سی ویلي چې کله د یو حکم اهمیت مقصود وي، د هغه اهمیت او عظمت خلقو ته خودل مقصود نو بیا الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته حکم وکي قل اے پیغمبر ته خلقو ته خپل وایا. او چې کله عام حکم بیانېږي نو بیا الته د قل خطاب نه وي بلکې الله جل جلاله عموما د هغه خبره ذکر کوي. نو دلته د الله جل جلاله وحدانیت دا ټولو نه اهم مسله ده. د الله جل جلاله توحید دا عقیده مسله ده، ټولو نه اهم مسله ده. نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته فرمایي قل یا محمد، اے محمد ته خلق ته وایا، سو ته وایا هو الله احد. شاندار چې الله اکی واحد دی، د الله جل جلاله سره هیڅ شریک نشته دی. د ذات په اعتبار سره هم الله اکی واحد دی او د صفات په اعتبار سره هم الله جل جلاله اکی واحد دی. الله جل جلاله احد دی. احد دلته واحد ونه وایو بلکې احد وایو، ځکه واحد هغه چاته ویل کېږي چې د هغې په مقابله کې تثنیه راځي، اثنان راځي. نو الله جل جلاله احد هغه چاته ویل کېږي چې د هغې په مقابله کې بل هیڅ شی نشي راتللی. نو الله جل جلاله د ذات په اعتبار سره هم یکتا دی، ذات په اعتبار سره څوک د الله جل جلاله سره شریک نشته، او د صفاتو په اعتبار سره هم د الله جل جلاله سره څوک شریک نشته. دا هم ته عقیده بیان شو. دا عقیده لازمی ده، دا عقیده بساته په دې باندې بزان هم پوهه کوي چې د الله جل جلاله د ذات په اعتبار سره هم اکی واحد دی او د صفاتو په اعتبار سره هم الله جل جلاله اکی واحد دی. وس زمونږ د لپاره په دې کې نقطه او پیغام سره نو یو خو عقیده صحیح کول دي، دویم دا چې په دې کې وحدت طرف ته اشاره ده چې اے مسلمانان فکم الله باندې چې تاسو ایمان راوړی دی نو څنګه چې دا الله یو دی دغه شان ټول مسلمانان تاسو یو شي. دا تفریق او دا تقسیم په منځ کې ختم کړئ. دا حد بندي چې تاسو جوړ کړی دا په منځ کې چې دا پاکستاني دی، دا سعودي دی، دا افغاني دی، دا ایرانی دی، دا بل نو دا حدود د منځ نه وباسئ. بس څنګه چې تاسو الله یو دی په کوم الله تاسو ایمان راوړی دی نو دغه شان ټول مسلمانان دا یو موټی شي. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان که هغه د هر ملک اوسیدونکي دي، که هغه د امریکې اوسیدونکي دي، که هغه د انډیا اوسیدونکي دي، او که هغه د بل ځای دی د بل ځای دی د پاکستان اوسیدونکي دي، خو دا ټول مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دي، ځکه د الله جل جلاله فرمان دی انما المؤمنون اخوه. نو په دې کې موږ ته دا خطاب دی الله جل جلاله دی وکړي چې د ټولې دنیا مسلمانان دا یو شي. نن کفر چې کوم د ټول یو دی نو هغه ته څونه ترقي میلاو ده او مسلمان هر ځای کې ذلیل او خوار دی. د هغې وجه دا چې مسلمانان ځانو په ډلو کې تقسیم کړي دي. الله الصمد، الله بې نیازه دی. څونه ښایسته صفات دي د الله جل جلاله. الله بې نیازه دی. صمد هغه چاته ویل کېږي چې هغه چاته په هیڅ حال کې محتاج نه وي او د هغه غیر په هر حال کې هغه ته محتاج وي، دې ته صمد ویل کېږي. د الله جل جلاله ذات هم دغه شان دی چې الله جل جلاله په هیڅ یو کار کې، په هیڅ یو خبره کې، په هیڅ یو امر کې دا چاته محتاج نه دی. دا بې نیازه ذات دی. او د الله نه غیر چې څونه کائنات دي دا په هر حال کې الله جل جلاله ته چې کوم دی دا محتاج دی. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج. نو موږ محتاج یو الله جل جلاله د احتیاج نه پاک دی. دا خیسه عقیده الله جل جلاله موږ ته خود. وس
پدې کې زمونږ د پاره سبق څنګه دی نو دې کې مسلمانانو د پاره دا سبق دی چې څنګه تاسو رب نیاز دی نو دغه شان تاسو مسلمانان د کفارو نزان بی نیاز کوي کفارو ته ځان مه محتاج وای تاسو خپل منځ کې مسلمانان د یو بل مرسته کوي د یو بل مدد کوي تاسو په خپل منځ کې ورونه یې کافران خو تاسو مقابل دشمنان دي خو افسوس چې نن مسلمان پرخې د او کافر ته چې کوم د لاس وړولي IMF ته چې کوم د لاس وړولي هغه ته چې کوم د کچکول نیولې دي امریکای ته چې کوم د لمن نیولې د چې مال راکړه هتر سو پوری بل هغه درکې ته د الله کلام اول ول د دین عبرت حاصل کړه چې څنګه زمونږ رب بنیاز دې د قشانی د کفار سره بنیازي ولا معامله کوي لم یلد ولم یولد سونه خیسه شان دی پدې کې الله جل جلاله د ها خلقو دا کم نماینده چې راغلی ویل مونږ ته د الله جل جلاله نسب بیان کړه هغه جواب کوي الله جل جلاله د نسب نه پاک دی لم یلد الله جل جلاله اولاد نشتا الله جل جلاله څوک نه زیږوله ولم یولد او نه د الله جل جلاله مور او پلار شته الله جل جلاله زیږوله شوی هم نه دی ځکه چې کله مخکې الله جل جلاله ویل چې زه بنیاز یم نو اولاد او مور او پلار خو د هغه چا لپاره وي چې هغه محتاج وي اولاد خلق تمنا ولي کوي چې سبا له زما په کار باندې راشي زه بیمار شم زما ته چې کوم دی ودرېږي سبا له زما چې کوم دی دا قوت او طاقت جوړ شي مور او پلار باندې سړی فخر ولي کوي هغه ته محتاج وي نو الله جل جلاله خو د احتیاج نه پاک دی نو دا هغه جواب وشو چې الله جل جلاله نسب نشتا نه د الله جل جلاله څوک اولاد شته دی او نه د الله جل جلاله مور او پلار شته الله جل جلاله د اولاد نه پاک دی ځکه اولاد هم د احتیاج شیز دی او الله جل جلاله د مور او پلار نه پاک دی الله جل جلاله ته د مور او پلار ضرورت هم نشته وس زمونږ د پاره پدې کې چې کوم د څه نقطه راس عبرت دی الله جل جلاله فرمای اے مسلمان تاسو ټول په یو کلمه باندې متفق شئ په خپل منځ کې تفریق او ډلې پرېږدئ څنګه چې اولاد د مور او پلار په وراثت باندې کوم نه بیا ورستو جګړې کوي تاسو د دنیا په سيزونو باندې د یو بل سره اختلافات مکوئ تفریقي م جوړېږئ په یو دین باندې کوم د تاسو متفق شئ خپل منځ کې ډلې پرېږدئ ټول ورونه شئ خو چون کې د دنیا دا دار الامتحان دی د هر چا پکې امتحان کیږي نو ډلې به جوړیږي او کامیاب پکې څوک دی نو د هغه انتخاب د هغه موږ تاسو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودلې ما انا علیه واصحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد موافق په دې امت کې به 73 ډلې یا 72 ډلې کم دي دا جوړیږي 2 یا 3 ډلې به کم دي دا جوړیږي او په دې 3 یا 2 ډلو کې به صرف یو ډله دا نجات مندون کوي دا ټول نور چې کم دي په نقصان او خسارې کې پراتی دي صحابه تاسو کوي د یو ډلې پہچان بسې دا به مونږ پیژنو څنګه چې مونږ د هغه ملګرتیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د هغه پہچاندار چې ما انا علیه واصحابي په کوم دین باندې په کوم طریقه باندې په کوم شریعت باندې په کوم لار باندې چې زقایم یم زما صحابه ولاړ دي نو سوچ زما لار خپل کی زما د صحابه لار خپل کی نو دا چې کوم د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده دغه جماعت ته دا کامیابی مندون کې دي د دین علاوه ټول سونه فرقې چې جوړیږي نه هغه په گمراهۍ کې مبتلا شي ولم یکن له کفوا احد او نشتا سوک دا الله لرا برابر احد هیڅوک د الله جل جلاله برابر هیڅوک نشي کېدل لیس کمثله شیء د الله جل جلاله د ذات پشانی هیڅ یو سیز دا نشي کېدل نه د ذات پشانی څوک د الله مقابله کول شي نه د الله جل جلاله د صفات څوک مقابله کول شي نا خیسه عقیده الله جل جلاله موږ تاسو ته بیان کړه وسپدی کې زموږ تاسو د پاره نقطه څه شي دي عبرت څه شي دي زموږ تاسو د پاره پدې کې سبق څه شي دي چې الله جل جلاله کوفوان دی د هغه سره څوک برابر نشته نه هغه په شان څوک نشي کېدلی نو مسلمان ته پدې باندې عبرت څه دي زموږ د پاره پدې کې دا عبرت دی دا نقطه دا سبق دی
چې کله مسلمانان په خپل منځ کې دا یو موټی شي دا ټول یو شي څنګه چې الله یو دی دغه شانی دا ټول دنیا د مسلمانان دا یو موټی شي او دیو د کفارو سره د بنیازي او د بی احتیاجي چې کوم د معامله شروع کی او هغه خپل مد مقابل وګڼي او په خپل منځ کې چې کوم دی دا ډلې دا تفریقونه دا تنظیمونه دا جوړول پریږدي چې دا د من دا ټول اختلافات وباسي نو تاسو ته الله جل جلاله ها قوت او طاقت درکې داسې سپر طاقت هم جوړ کی چې څوک به اساس مقابله نشي کولای څنګه چې د الله جل جلاله د ذات څوک برابر نشتا نو اے مسلمانانو کته په دې تعلیمات باندې عمل وکي تا ته هم الله جل جلاله دنیا کې داسې قوت درکې داسې طاقت درکې داسې سپر طاقت بری جوړ کی چې ستا مقابله به څوک نشي کولای دا کفار به استانه ریږي او کم وخت چې مسلمانان په دې خبره باندې عمل فراو عمل کولو نو الله جل جلاله هغه ته دا خودلی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور کې الله جل جلاله دغه وخت صحابه چې کم دي دا سپر طاقت هو الله جل جلاله دې خو زمونږ استاد په اصطلاح کې چې کوم خلکو ته سپر طاقت ویل کی نو هغه وخت کې بچ د یو عمر رضی الله تعالی عنہ نوم اورېدل کېدل نو د کفارو په ایوان کې زلزلې راتلې زلزلې او افسوس چې نن مسلمانان د اختلافاتو د وجنه داسې د ذلت زندگی تیروي چې خپل عبادت تم څوک نه پرېږدي په بیت المقدس کې څونه ظلم شروع او په دنیا کې یو مسلمان داسې نشته چې خپل ورور مسلمان چې کوم دی تاسو دا دغه اختلافات وجه نو الله جل جلاله دې صورت کې موږ تاسو ته سونه خیسته چې کوم دی تعلیمات راکړي چې اے مسلمانانو یو شی او چې کله تاسو یو یې نو د دنیا باقی طاقتونه تاسو مقابله نشي کولای ورفسي دو سورتونه سورة الفلق او سورة الناس دا دوانه هم مکی سورتونه دي دوانه د هجرت نه مخکې نازل شوي دي اولنی کې 15 آیتونه دي او د ورپسې کې بیا 6 آیتونه دي د دې شان نزول مفسرین هم د هغه دا واقعا لیکل ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه کې ونه هم د غیرو سازشونو نه بنه خلاصېدل او کله هجرت وکړ مدینه ته لاړ نو الته يهود آبادو بیا به د هغو د سازشونو نه چې کوم دي نه خلاصېدل خدای مشرکانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف حربه استعمال کړه او الله جل جلاله د هغو ټول حربې چې کوم دي دا ناکام کړي نو آخري حربه دا استعمال کړه چې د سحر او د جادو په ذریعہ باندې د علاج وکړي شي او العیاذ بالله دا ختم کړي شي نو په دغه مدینه کې یو يهودي د هانم لبید ابن اعصم د په خپل باندې مغړ جادوګرو او د لونه وی هغه مغټي جادوګری نو د دې مکه د مشرکانو هغه ته سلالچ ورکو او هغه ته دا ویل چې ته په دې محمد باندې صلی الله علیه وسلم ټول په محبت سره درود وایي ځکه وعید راغلی دی کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم په یو مجلس کې واغسل شي نو په اول ځل په هغه باندې درود ویل لا واجب دي او چې څوک ونه وایي نو ډیر سخت وعید راغلی نو دې ته لږ احتیاط کو کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم راځي نو درود شریف سره وایي نو دی وته ویل چې ته به محمد باندې صلی الله علیه وسلم باندې سحر او جادو کا چې دنه مونږ خلاص د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خادم او هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کولو نو د هغه غلام په ذریعہ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر مبارک اختو او په کما غمنځ باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخته مبارک غمنځول دا حاصل کړل نو دغه يهودي په خپل باندې یا د هغو لونو او یا په شریک باندې دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه اختو باندې چې کوم دی جادو وکړو او هغه کې ستنې بند کړي او یو لس غوټي چې کوم دی هغه ته ورکړل او بیا دغه د جادو دغه سامان دای د نر کجوري هغه خوشه کې هغه غونچه کې چې کوم دی دا بند کړي او د مدینې نه بار یو کوی او چې هغه ته به زروان و هغه زروان کوی کې په یخ کې په غټي لاندې چې کوم نه دا کې خودلو
چې کله جادو وشو نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د هغې اثر شروع شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به لږ شانې تکلیف محسوسولو، خو په دې باندې ځان پوهېږو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصریف جسمانی تکلیف و، باقی چې کوم د وحی سلسله وه نو په هغه کې څه فرق نه راغلی، هغه بالکل محفوظ و، د هغې حفاظت الله جل جلاله کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به داسې تکلیف و، یو کار به نه و کلی ویل دا کار ما کلی دی، او کله به یو کار کلی و او به ته یاد نه ویل دا کار ما نه دی کلی. دا څونه وخت نو یا څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې او یا یو کال، نه مفسرینو مختلف اقوال دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله بیماری باندې پوه نه و چې زما دا څه بیماری ده، د ضرورت مطابق کوم علاج به کولو خو څه خوند به نه کولو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله حجره کې د عایشې رضی الله تعالی عنها په حجرت کې آرام کولو. الله جل جلاله دوه فرشتې راولېږلې، یوې سر ته ودرېدله او یوې خپو ته ودرېدله. اوس دغه سر والا فرشته د دې خپو والا نه تپوس کوي چې ما لهذا الرجل، چې دې سړي ته د پیغمبر ته ما لهذا الرسول، للرجل لفظ نه دی، الله دې معاف کړي، ما لهذا الرسول، دې پیغمبر باندې څه شوي دي، ولې دا بیمار دی، دته دا تکلیف ولې دی؟ نو هغه د بل فرشتې ورته وایي په دې باندې جادو کړی شوی دی، کوړې پې کړی شوي دي. دا فرشته چې تپوس کوي وایي چا کړی؟ وایي لبید ابن اعصم یهودي، وایي چېرته یې ښودي؟ وایي د زروان کوهي کې د ګټې لاندې کوم یې ښودي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خوب نه راپاڅېد نو ام المؤمنین زمونږ او ستاسو مور حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې ته وفرمایل عایشې الله جل جلاله ما ته خپله بیماري وښودله. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله رسوله څه بیماري ده؟ ورته وفرمایل عایشې ما باندې جادو کړی شوی دی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه او سنور صحابه کرام چې کوم دی په هغه پسې ولېږل، او هغه جادو دا دونه سختو چې د هغه جادو د وجې نه د هغه کوهي د اوبو داسې زیړې شوي وي لکه څنګه چې نکریزه دا په اوبو کې واچولی شي او د هغې دا رنګ په دې اوبو کې شي او دغه زیړې شي. دقه شانې د جادو د سختوالي د وجې نه دغه اوبه هم زیړې شوي وي او د هغې په خوا شا کې چې کوم بوټي و د هغو شکلونه هم بدل شوي، دونه سخت جادو یې کلی و. هغه صحابه حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړو او هغه څیزونه یې راوړل، نو چونکې هغه په ایختو کې غوټې وي او ایخته له یو ځل غوټه ورکړی شي نو بیا شلیږي خو کلاویږي نه. نو الله جل جلاله دا دوه صورتونه چې کوم دی نازل کړل، په دې کې دواړو کې 11 آیتونه دي او د هغه جادو په څیزونو کې 11 غوټې وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو آیت چې کوم دی دا لوستو او په هغه غوټه باندې به چې کوم دی چوپ کولو، الله جل جلاله په حکم سره به هغه کولاوېدل. کله چې ټولې غوټې کولاو شي دا دواړه آیتونه دا شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله جل جلاله زما د بدن داسې کولاو کړو چې لکه سړی څوک سخت وتړي او بیا هغه د دغه رسۍ نه کولاو کړي، هغه ته راحت او آرام میلاو شي، نو زما د بدن داسې کولاو شي. نو الله جل جلاله دغه دوه صورتونه په دغه موقع باندې چې کوم دی نازل کړي دي. قل اعوذ برب الفلق. قل مخکې عرض وکړو دلته دې دواړو صورتونو کې حکم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دی، دلته اهمیت ته او دا زمونږ ستاسو لپاره ډېر لوی چې کوم دی تسلي هم ده چې څه معامله راشي نو الله جل جلاله طرف ته رجوع کول پکار دي. بیماری راشي که هغه جسمانی بیماری ده، که هغه د سحر او د کوړو بیماری ده، نو بیا په عاملانو پورې نه ګرځېدل پکار، الله ته رجوع وکړه. نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته فرمایي قل اے پیغمبر د خلکو ته وایه، اعلان ورته وکړه، څه ورته ووایه؟ اعوذ برب الفلق، زه پناه غواړم په هغه رب د سبا باندې. فلق ډېرې معنی مفسرینو کلي دي خو یوه معنی دلته سبا ده. سبا ذکر وکړو څنګه چې شپه ختمه شي او د سحر رڼا راشي، هر شیز روښانه شي، نو دقه شانې کله چې ته د الله په ذات باندې د یو شیز نه د شر نه پناه غواړې، الله جل جلاله به تا باندې دقه شانې رڼا راولي. که هغه جادو دی، که هغه بله مسله ده، که بله مسله ده، نو په هر حال کې به د الله جل جلاله نه د هر شیز د شر نه پناه غواړي.
نو اعوذ برب الفلق ز پناه غواړم په رب د سبا باندې من شر ما خلق د سنا من شر ما خلق د شر د مخلوقاتنا ما مصدریه ده ما بعد د مصدر په تعویل کې کوي د شر د مخلوقاتنا چې کوم د پناه غواړم 50 سره پر رب د سبا سره نو د الله نه علاوه دا ټول مخلوق دی باقي جادوم داخل دی کوړم پکې داخل دی دا هر څه پکې داخل دی نو چې کله ته د جادو د شر نه د الله جل جلاله په ذات باندې پناه وغواړي نو الله جل جلاله به ته پناه درکړي دویم ومن شر غاسق اذا وقب او زه پناه غواړم د اعوذ دلته اعوذ من شر غاسق اذا وقب زه پناه غواړم د شر د هغه تیارینا اذا وقب کله چې د تیار خورش عموما کم شیزونه چې د انسان ته نقصان رسوي نو هغه د دغه تیارو په وخت کې ځکه حدیث شریف کې منم راغلی ده چې د ماخام کله د تیاره خوريږي تیاره راځي نو په دې وخت کې تاسو د خپل ماشومان د کور نه بار مپرېږئ ځکه دغه وخت کې هر ضرر رسا سیز که هغه پیریان دي که هغه نور سیزونه دي ماران دي لړمانان دي نو دا نه د خپل غارون نه سړونو راوځي او بیا به دغه ماشومانو ته نقصان ورسي چې کله تیاره خه خوره شي نو بیا که د کور نه راوځي نو خیر نه دی وینه د ماخام په وخت کې ماشومان نه کور نه بار نه ایستل پکار نو دلته فرمایي ومن شر غاسق اذا پناه غواړم د شر د هغه تیارې نه وکنا اذا وقب چې کله دا خوره شي تیار شي عموما اغلبي ډاکی اچون کی وی غلا کون کی وی یا دا سحر او جادو کون کی وی نو دا د شپې په تیارې کې بیا دا اعمال کوي بیا اجرو تزي بیا خړګو تزي یو ځای تزي بل ځای تزي چې ما سو کو نه ویني او دا بد عمل لپاره چې کوم دا بیا دا سخت تکلیف برداشت کوي نو الله جل جلاله فرمایي چې د تیارې د شر نه چې کله خورش نو د الله جل جلاله پناه وغواړه ومن شر النفاثات في العقد او زه پناه غواړم د شر د هغه پوکي وخون کې زنانونه فی العقد چې هغه په غټو کې پوکي وخی چونکې دلته دا جادو منسوب دی د لبید ابن اعصم يهودي لونو ته وما کې عرض وکړو چې دا جادو یا لبید کله یا لونو کله او یا په شریک باندې کله خو چونکې د جادو د کوډو دا مسله دا زیات په زنانو کې دا بیماری وي حسد او بغض د وجنه د هغه په چا باندې وس نه رسی نو بیا زر چې کم د دې شي جون ته زور ورکی نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ته وایا چې زه پناه غواړم د شر د هغه پوکي وخون کې زنانو نه چې هغه په هوټو کې پوکي وخی او کوړی کوي منتري کوي جادو او سحر کوي نو چون کې دا وعید هم دې لري وجنه که زنانه دی او که سړی دی هغه د دې نه ځان ساتل پکار دي او سحر او جادو کول دا ګناي کبیره ده او علما لیکلي چې کوم سحر خلق سحر او جادو کوي د دې خاتمه په ایمان سره نه کیږي سونه سخت چې ته د ایمان نه محروم شو همیشه لپاره ناکام شو ته په دنیا کې چاته څه تکلیف ورسوي او هغه ته تکلیف ور رسو خدای د دنیا تکلیف ختم شو خو ځان دې د همیشه لپاره د جهنم مستحق جوړ نو کچا کلی وی وسم توبه وباسي او کڅوګ دا کارونه کوي نو آینده توبه وباسي د خپل ایمان حفاظت وکړي او چې کوم خلق دا سحر او جادو دا کوډه کوي هغه ته مرګ د ذلت په حالت کې راځي د رسوایی په حالت کې به هغه ته مرګ راځي په داسې حال کې به د مری چې د ځن کدن به انتهایی سخت وي نو دې سخت ته کڅوګ ځان ټینګول شي نو بیا خو دې دا ټوغي کوي او کڅوګ نشي جهنم نشي برداشت کولای د ځن کدن سخت نشي برداشت کولای ذلت او رسوایی نشي برداشت کولای نو د دې شیزونو نظام ساتي توبه وباسي ته بچاته څه تکلیف ورسي ومن شر حاسد اذا حسد او زه پناه غواړم د شر د حسد کوونکي نه او اذا حسد کله چې د حسد وکي حسد باندې راشي نو دلته علت طرف ته اشاره ده چې عموما څوک پچا باندې کوړې منتر کوي نو هغه سره حسد راشي هغه ته الله جل جلاله د دنیا منصب ورکړي مال ورکړي عزت ورکړي اولاد او قوت او طاقت ورکړي حسن او جمال ورکړي دي او ته سره حسد کوي هغه باندې بل شان لاس نه راسي نظر چې کوم نه کوړو منتر ته لاړ شو دا هغه په جبانې ته هغه نه بدله اخلي
نو حسد ځان له چې کوم دی یو مستقله چې کوم دی دا ګناه ده او سخت ګناه ده او چې بیا د حسد د وجې نه دونه زیات حسد وکړي چې ته پکې سهار او راځي ټولو طرف ته لاړ شي الله جل جلاله فرمایي ومن شر حاسد ووایه چې زه پناه غواړم د شر د حسد کوونکي نه پناه غواړم چې کله د حسد شروع کړی نه نو دا خو دا حسد دی ته په خپله باندې چې کوم دی تکلیف رسوي په خپله چې کوم دی دا خپل زړه خوري خپل ځان چې کوم دی سوځوي چاته څه راوړی شي چې کله د حسد په وجه باندې په انتقام باندې راشي او د انتقام اخلي ستانه د جادو په ذریعه باندې د کوډو په ذریعه باندې د ټولو په ذریعه باندې او د کینې په ذریعه باندې نو بیا ته ووایه چې ای الله د حاسد کوونکي د حسد نه وساتي سورة الناس دا آخری سورت دی دا مکی سورت دی او دا دی سورت سره یو ځای نازل شو قل اعوذ برب الناس قل اے پیغمبرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خلق تا اعلان اکا اعوذ برب الناس چیزو پناہ غوڑم پر رب دا خلق بانی ملک الناس کم رب چې هغه د خلقو بادشاہ دی الله جل جلاله د دنیا او د آخرت د دواړو بادشاہ دی زمکه کې بادشاہي د الله د اسمانونو کې بادشاہي د الله ده ولله ملک السماوات والارض او قیامت کې هم الله جل جلاله اعلان وکړي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار چې نن ورځ بادشاہي چا لپاره ده څوک به جواب ورکول والا نه په خپل به الله جل جلاله فرمایي لله الواحد القهار نو زه په هغه رب باندې د خلکو په هغه رب باندې پناه غواړم چې هغه د خلکو بادشاه هم دی او د بادشاه نه بیا خلک یریږي اله الناس چې هغه معبود د خلکو دی ځکه الله جل جلاله معبود برحق دی د الله نه علاوه بل څوک معبود برحق نشته دی دلته الله جل جلاله د پناه لپاره خپل درې صفات ذکر کړل رب ملک او اله مفسرین یو نقطه دا ذکر کوي چې اولنی به رب الناس الناس کې د دینه مراد ماشومان مراد نابالغ خلق دی مراد دی که ها نارینه دی او که زنانه دی او دوی ملک الناس دی کې د الناس نه مراد دا نوجوانان دي ځوانان خلق دی مراد دی که نارینه دی او که زنانه دی او اله الناس کې د الناس دریم الناس چې کوم ذکر دی نو د دینه بوډاګان خلق مراد دي که ها بوډا سړی دی او که بوډا ښځه نو گویا الله جل جلاله د هر یو مناسب خپل صفت ذکر کړ ماشومان دي نو ماشومان د پرورش کوم دی دا محتاج وي او رب هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه د هر یو شیز پرورش په داسې تدریجي انداز کوي چې هغه پای تکمیل ته رسوي نو ماشومان هغه د پرورش محتاج دي نو الله جل جلاله ول خپل صفت رب ذکر قل اے پیغمبر ته وتوایا اعوذ برب الناس زپنا غړم پر رب د ماشومانو نه د شر د ماشومانو اعوذ برب الناس زپنا غړم پر رب د ماشومانو نه د شر د ماشومانو ملک الناس ته وایا زپنا غړم هغه بادشاہ د نوجوانانو نه د شر د نوجوانانو مطلب بداشش اعوذ بملك الناس من شر الناس اذا پناه غواړم په بادشاہ د نوجوانانو نه د شر د نوجوانانو ځکه نوجوانان هغه بیا خپل ځوانۍ ته خیال کیږي خپل قوت ته خیال کیږي په خپل نوجوانۍ باندې په خپل ځوانۍ باندې هغه ته ډیر لوی فخر وي نو دغه نوجوانان بیا قابو کول هغه په صحیح لار باندې راوستل هغه رام کول دا بیا د بادشاہ کار دی نو الله جل جلاله د هغه مناسبت سره خپل صفت ذکر کوي ولې تاسو بادشاہ هر قسم سزا ورکولو ته باندې قادر یم په دې باندې نو الله جل جلاله فرمایل چې اعوذ برب الناس ملک الناس نو زه پناه غواړم
په بادشاه د نوجوانانو باندې د شر د نوجوانانو الہ الناس معبود د خلق نو دلته الناس نه مراد کې مشران بوډاګان خلق د نارینه او که زنانه او کله چې مسلمان بوډا شي نو بیا د خود رایات شي بیا د خپل آخرت رایات شي بیا چې کوم د عبادت توسګار شي په نوجوانۍ کې خود ته عبادت وخت نشته په خپل ځوانۍ کې چې کوم د مس پروت دی سحر ود شي مازیګر را پاسيږي که سحر او د ماخام مازیګر منتفات شنو پروا نشته دا افسوس خبره ابل او رسی کوم د یو نوجوان هغه ډیر په فخر سره ماته دا خبره وکړه ولدا روزه ډیر اسانه ما ویل ولې اسانه ول لټول شپه یخم موبایل تناسم او چې پښمنه وکم نو بیا ودشم سحر مونږ کله وکم او نه کم او د ماسپخین مونږ کله وکم او نه کم مازیګر مانځه ته لاره پاسيږي مول افسوس خبر په دې سي فخر سره وای تعالی شرم نه درځي دا د نوجوانانو حال هو اسانه زکه د مازیګر مانځل را پاسم بازار ته وزم مونږ وکم او ځان له روجمات راوړم روجمات مول صاحب دې روجینا دا نه روجه خره چې ته پکې مونږ نه کې د الله عبادت نه کې نو داسې روجي ته څه فائدہ ده تعالی شرم نه درځي نو خو چې کله انسان بوډا شي دا غزوانی لاړ شي داغه طاقت او قوت ختم شي او خپل آخرت او ترایا شي نو ما عبادت توسګار شي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې الہ الناس فمعبود د خلق باندې چې ز پناه واړم په معبود د خلق بډاګانو باندې د شر د بډاګانو من شر الوسواس الخناس او ز پناه واړم د شر هغه وسوسې اچونکي نه الخناس چې هغه تختیدونکي پټیدونکي مراد د دین شیطان او ابلیس او د هغه ذریت شیطان دا انسان په ځړه کې وسوسې اچوي دا د انسان په دی وګ باندې ناس او دا خپل خړتم ور شونډه کې چې کوم دی دا د انسان د ځړه ته چې کوم دی ورو عقل وي چې کله دا غافل وي د الله جل جلاله ذکر نه کوي تلاوت نه کوي نو دا بیا په دغه ځړه کې قسمه قسم وسوسې وراچوي او چې کله دا د الله په ذکر کې مشغول شي سبحان الله وای الحمدلله وای الله اکبر وای لا اله الا الله وای د الله جل جلاله د کلام تلاوت کوي نو دغه خناس بیا نشي ټینګېدل بیا شاته تختی بیا منډه وای لکه څنګه د اذان په باره کې روایت راځي چې کله اذان کیږي نو دا شیطان بیا نشي ټینګېدل دنه چې کوم د هوا ټیزونه خلاصيږي او تختی بیا نو دغه شان چې کله دا انسان د الله جل جلاله ذکر کوي نو دا وسواس دا شیطان دا بیا نشي ټینګېدل دا بیا تختی پټیږي د دې وجه نه د ذکر اهتمام وکړ دی هر وخت د الله جل جلاله ذکر وکړ دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه خناس هغه وسواس چې هغه د خلکو په سینو کې وسوسې اچوي نو د وسوسونو د خلاصي لپاره هم دغه طریقه ده چې سړی ذکر عبادت کوي او د الله جل جلاله پناه غواړي وسوسې رااله فورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله دا الله جل جلاله حکم دی واما ينزغنك من الشيطان نزغ دا شیطان د طرف نه تاسو وسوسه راشي غلط خیال لپاره کې راغی غلط تصورات رال ټینشن کې مبتلا په سوچونو کې مبتلا نو دا شیطانی اثرات تی فورا اعوذ بالله وایا الله جل جلاله دې ټول مسله چې کوم نه حل کی خدغه وسواس دا بیا په دوه قسمه ده من الجنه والناس د جنات نه هم دي او د انسانانو نه هم دي جنات چې کوم شیطانان دي نو هغه خدغه د ابلیس ذریت ده چې موږ تاسو ویني نه او الله جل جلاله هغه ته دا مهلت ورکړي تر قیامت پورې ځکه دا ابلیس الله جل جلاله نه دعا کړو ربي انذرني الى يوم يبعثون او الله جل جلاله دا دعا قبول کړي نو دا شیطانان دام د انسان په ځل کې چې کوم د وسوسې اچوي او یو انسی شیطانانی او انسی شیطانان دا بتاته چې کوم نه چغلي کوي د یو خبره به تراوړي د بل خبره به تراوړي قسمه وسوسې به کوم د صاحب ځل کې راوړي کله به ته یو غیبت کوي کله به ته بل غیبت کوي کله یو قسم خبري کله بل قسم خبري نو حقیقت کې دا انسی شیطانان دي د هغونم د پناه طریقه دا چې د الله جل جلاله پناه وغواړه اعوذ بالله
دلته الله جل جلاله چې کوم دی د شیطان د وسوسې نه او د انسانانو د وسوسې نه د پناه غوښتلو لپاره خپل درې صفاتونه ذکر کړل: رب الناس، ملک الناس او اله الناس. رب دام د الله صفت دی، ملک دام د الله صفت دی او اله دام د الله صفت دی. او په تیر صورت کې التا الله جل جلاله صرف خپل یو صفت ذکر کړي، رب. قل اعوذ برب الفلق. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا کم تیر صورت کې د کم شر نه د پناه غوښتلو ذکر دی، نو د هغې تعلق د انسان د بدن سره دی. بدني چې کوم دی تعلق دی بدني چې کوم دی تکلیف دی، نو د هغې دپاره د الله جل جلاله صرف یو خپل صفت ذکر کو چې د هغه په نوم باندې پناه وغواړه. د دغه نوم د پناه د وجې نه به ستا د دنیا دا مصیبت دا ختم شي. او دلته درې صفات راوړو، نو چونکې دا د شیطان شر دی او شیطان خو د ټولو نه د انسان لوی دشمن د ایمان د وجې نه دی. نو دا شیطان د ټولو نه اولنې مهنت بسا په ایمان باندې چې تا د ایمان ته دی پرې نه دی، او که ایمان د الله نصیب کړی دی نو بیا به د ګمراهۍ طرف ته بیایي. او دا خو د مسلمان لپاره د ټولو نه لوی خطر ده. که مسلمان ټوکړې ټوکړې کېږي خو ایمان د لاس نه پرېږدي، نو چونکې دا مسله سخته ده. نو الله جل جلاله خپل درې صفات ذکر کړل چې په دې صفاتو سره ما یادوه، زه به د شیطان نه تا ته امن درکړم. نو د دې صورتونو بار بار چې کوم دی تلاوت کول پکار دي. اوس په دې کې دا یوه مسله چې کوم دی د سحر او د جادو دا ذکر کړل شو. نو عموما خلک چې کله بیمار شي او د هغه بیماری دغه نه وي، نو عموما خلک بیا چې کوم دی په عاملانو پسې ګرځي، وایي موږ باندې پلاني سړي چې کوم دی دا کوډې کړي، یا وایي پلاني ځای کې چې کوم دی دا خاپیری دی، خاپیري ماپیري نشته دی. دا عاملان که تا ته څوک دا ووایي چې تا باندې چا جادو کړی، نو که د علاماتو نه وښایي خو ټیک ده، حقیقت کې هغه ته دا علم نشته دی. ځکه دا حقیقت کې دا مسله د مغیباتو نه ده، او د غیب او علم صرف الله جل جلاله ته دی. نو عامل هم تا ته دا نشي ویلی چې پلان کې سړي تا باندې دا کړی، یا خدا نه چې د هغه په مخ کې باندې ده وله کلی او یا د هغه په مخ کې کلی، نو بیا خو ټیک ده. خو چې هغه دا سړی لیدلی نه دی چې چا کلی دی، نو هغه ته د کوم ځای نه علم راغی. یا خاپیري خو شته دی نه، خاپیري دغه پیریانو ته ویلی کی. او پیریان خو هغه د سلیمان علیه السلام په دور کې سلیمان علیه السلام د الله جل جلاله روح اخیستی دی او په امسا باندې ولاړ دی، او دو ته دونه پته نشته دی چې هغه وفات شوی دی او د یو کاله پورې چې کوم دی کار کوي او دغه مصیبت نه ځان نشي خلاصولی. نو د پیري ته څه پته نه چې تا باندې چا جادو کړی دی. د دې وجې نه د ایمان لپاره د خطرې چې کوم دی خلک دی د عاملانو نه ځان وساتو. خاپیرو ماپیرو چې کوم دی نشته دی، او که ته په هغې باندې دا اعتقاد او اعتماد لري چې دا زما د دې مسلې نه خبر دی، نو ګورې دا بیا تا شرک وکړو. ځکه علم غیب دا د الله خاصه ده، او تا هغه په غیب باندې عالم وګڼلو، نو دا ګورې د ایمان لویه خطره ده. ها داسې څه مسله راشي، بیماری راشي، نو علاج الله جل جلاله وښودلو. د هغې علاج دا دی چې موږ تاسو چې کوم دی اول 2 ځله درود شریف ووایو، یا 11 ځله درود شریف ووایو، بیا 2 ځله سورة فاتحه ووایو، 3 ځله سورة آیت الکرسی ووایو، 2 ځله سورة فاتحه، 3 ځله سورة آیت الکرسی، او 2 ځله بیا د آخري 3 سورتونه، سورة اخلاص، سورة فلق او سورة الناس. او په آخر کې بیا 11 ځله چې کوم دی درود شریف ووایو، او دا خپل بیمار په دې باندې دم کو. څه قسم سخت نه سخت چې کوم دی جادو یا کوړی وي، الله جل جلاله به هغه ته شفا ورکړي، او چې نور په څوک کوي نو د هغې نه به د حفاظت وي، په ده باندې به د چا کوړی جادو چې کوم دی اثر نه کوي. نو د قرآن کې الله جل جلاله شفا ایښودې ده. نو هم په دې طریقې سره د خپلو بیمارانو علاج و. اول 11 ځله درود شریف ووایو، بیا 2 ځله سورة فاتحه، 3 ځله آیت الکرسی، او بیا 2 ځله د آخري 3 سورتونه، او په آخر کې بیا چې کوم دی 11 ځله بیا درود شریف ووایو، او دغه خپل بیمار په دمو الله جل جلاله به هغه ته شفا ورکړي. بیا نه د ډاکټر ضرورت شته دی، نه د عامل ضرورت شته دی، او نه چې کوم دی د خاپیرو ضرورت شته دی. و زما عزتمنو د قرآن مبارک دا ختم وشو. و زمونږ د علماو دا طریقه ده، احادیث کې دې طرف ته اشاره ده، حال مرتحل چې ورته ویل کېږي. حال مرتحل مطلب دا چې یو سړی قرآن د اول نه شروع کړي آخر ته ورسوي، نو دا شیطان په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي
خو چې کله اخر ته ورسي نو دا شیطان اوس په دې انتظار کې وي چې دا واپس شروع نه کیږي دا یو ځل خو وای خو بیا یې ونه وای نو د شیطان ملا ماتولو لپاره دا حوصله ختمول لپاره دا قران مونږ بیا د دوباره د سره نه شروع کو چې شیطان خپشي ناغه ملامت شي او دا حوصله چې کم نه دا ختم شي نو دا غیر لپاره د سوره فاتحه صرف ترجمه کو ان شاء الله بیا بس کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی د بسم الله یو فضیلت ته تصریف ویم حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جهنم کم نگران پرشتي دي نو دا نلس او د بسم الله د حروف دام نلس دي نو که څوک د جهنم د دغه پرشتو نه ځان خلاصول غواړي نو هغه په کار د چې بسم الله په کثرت سره وایي بسم الله موږ تاسو زیات وایي خصوصا په کم نیک کار چې دی کم نیک کار موږ تاسو کو نو د هغې نه مخکې بسم الله وایي ډوډۍ خورو بسم الله وایو وبس کو بسم الله وایو تلاوت کو بسم الله وایو بل یو د کار خیر کې نو د هغې کې کم دی بسم الله ویل پکار دی كل امر زبال لم يبدا ببسم الله فهو ابتر تاسو ته علماء کرام د سبقونو په شروع کې ویلي دا ټول نه اول وته دا ویل کی نو د هر نیک کار په شروع کې بسم الله وایو دا لوی فضیلت د جهنم د فرشتو نه په سړی خلاصي نلس فرشتي دي او نلس حروف دي د هغې نه به تاته نجات ملاو شي الحمد لله رب العالمين ټول ثنا صفت لله دا خاص الله لره دي کوم الله رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن چې عام مهربان دی دنیا کې د هغه رحمت نه هر چاته حصہ ملاو ده الرحیم خاص مهربان دی چې دا د رحمت ظهور بسب مؤمنانو د پاره وی آخرت کې مالک یوم الدین چې هغه بادشاہ د ورځې د جزا دی ایاک نعبد خاص تعالی رمون عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تعالی مون مدد غواړو یو خبره ذهن کې رااله د جادو مطابق نن سبا زمانہ کې زمون خلق د ډېر توجه ورکوي خو چون کې وخت کم دی د دې وجه نه کو اهدنا الصراط المستقیم الا اخی منتلا رسمه لا رسم رات اخی د لارې سم پہچان څه دی صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلکو چې الله تعالی په هغه باندې انعام کړی دی اوس په کوم خلکو باندې انعام شوی دی بل ځکه الله جل جلاله دا غي ذکر کړی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين منعم عليهم خلق چې باغو باندې الله جل جلاله انعام کړي هغه انبیا دي هغه شهدا دي هغه صالحین دي او نیکان خلق دي د هغه خلق لار مونږ ته اخوای غیر المغضوب علیهم نلار د هغه خلق چې باغو باندې غضب کړي شوی دي چې هغه يهوديان دي ولضالین او نلار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام مشرانو او کشرانو خويندو مندو د الله جل جلاله لاک لاک شکر دی چې الله جل جلاله د رمضان
دې مبارک میاشت کې او بیا د ختم قرآن په دې مبارک مجلس کې مونږ تاسو ته د شرکت چې کوم دې توفیق راکړو. الله جل جلاله دې زمونږ او تاسو د حاضری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله جل جلاله دې د دې تنظیم کوونکي مولانا نور الانوار صاحب، مولانا فضل شاه صاحب او د هغو څونه ملګري منتظمین چې دي هغو له دې الله جل جلاله د دې بدله دنیا آخرت کې ورکړي او الله جل جلاله دې د دې د مهنت په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. یقینا په دې دور کې داسې انتظامات کول، داسې مشقتونه او چتول او داسې ستړي کول د هغه خلک کوي چې کم خلکو انتخاب الله جل جلاله د خپل دین د خدمت لپاره کړی وي. دا د هر کس د وس خبره نه ده. عامه مشاهده تاسو وینئ چې نن سبا خلک چربانګي کې اوده شي، نو د افسوس خبره دا ده چې دا میاشت خو الله جل جلاله د عبادت لپاره رالېږلې ده، د خوبونو میاشت نه ده. خو دا زمونږ د مسلمانانو هغه ایمانی کمزوري ده، نو خلک یا بیا کاروبار ته راپاسېږي او چې د چا څه کاروبار نه وي نو که ماسپښین راپاسېده او که مازدیګر راپاسېده. دا ډېره د افسوس خبره ده. خو دا خلک دا استادان د شپه ورځ چې کوم دی د قرآن ته بیا مطالعه هم کوي. دا د ځانه چې کوم دی مونږ تاسو ته څه نه وایو بیا، بلکې دیو د دیو دپاره ډېرې ستړي کوي، د شپې د ناوخته پورې چې کوم دی بیا دیو لګیا مطالعه کوي او بیا سهار راتلل دلته دې ځای ته را رسېدل دام د الله په توفیق سره کېږي. الله جل جلاله دې مولانا نور الانوار صاحب ته جزای خیر ورکړي. په دې ځنګل کې چې کوم دی په دې جنګل کې منګل جوړ کړی دی، دې ځنګل او د دې غر د لمن او په دې کې د ښکلا الله جل جلاله دې ولا د دې بدلی په دنیا آخرت کې ورکړي او الله جل جلاله دې د دې د سعی او د مهنت دې ته نورم ترقی او استقامت نصیب. یقینا دا ډېر لوی کار دی. علماء عزتمندو د ختم قرآن دا مجلس دی، علماء کرام ناست دي، د هغو په مخ کې سویل دا زه بې ادبي ګڼم، چونکې الامر فوق الادب، حکم دا د ادب د پاسه وي، په هغه کې بیا څه گنجایش نه وي. او حق خو د مولانا فضل شاه صاحب جوړېدلو چې هغوی دا دونه محنت وکړو چې د بوزۍ نه راواله تر اوسه پورې دغه ټوله ورځ چې کوم دی مونږ ته لګیا وي او قرآن د الله کلام مونږ تاسو ته بیانوي، نو دا درې صورتونه دام د هغوی حق جوړېدل. خو هغوی زما سره احسان وکړو چې د قرآن په دې ختم کې ماتم د شرکت موقع راکړه او زما په دې کې حصه دا کوي او دا زمونږ ستاسو د ټولو دپاره چې کوم دی د خوشحالۍ سبب دی او خاص طور باندې زما دپاره هم د خوشحالۍ ذات، ځکه چې کله یو مالیار هغه خپل پټۍ، خپل ونی، خپل باغ دا وکري او بیا د هغه دا باغ کامیاب شي، هغه میوې ورکوي، هغه فصل چې کوم دی دا کامیاب شي میوې ورکوي، نو ذمہ دار او دغه باغبان چې کوم دی بیا ډېر زیات خوشحاله وي. د هغې اندازه نن سبا تاسو وګورئ فصل الله جل جلاله تیار کړی دی، نو دا ذمہ داران دې ته څونه چې کوم دی خوشحال وي چې زموږ محنت الله جل جلاله کامیاب کو، د هغې ثمره به موږ ته میلاو شي. نو الحمدلله د مولانا فضل شاه صاحب سره زموږ هغه تعلق دی چې د هغه ستاسو دا محنت دا به الله جل جلاله زموږ په عمل نامه کې هم لیکي او موږ ته په دې باندې بې حد خوشحالي ده. الله جل جلاله دې د دې دا قرباني، د دې دا محنت دا په خپل دربار عالی کې قبول کړي او الله دې د دې په علم او عمل کې نورم ترقي ورکړي. زما عزتمندو د ختم قرآن مجلس دی، د ختم قرآن د مجلس ته ډېر سعادتمن خلک چې کوم دی حاضرېږي، دا څه معمولي مجلس نه دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی، مدینه منوره کې مسجد نبوي کې یو سړی و، هغه ډېر زیات د قرآن تلاوت کول. نو د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل خادم ته دا حکم وکړو چې ته به د دې سړي خیال ساتي چې کله هم د قرآن ختم کولو
نو ما ته به وایي چې زه د ختم کې شریک شم چې الله جل جلاله د ده کومې دعاګانې دي هغه زما په حق قبول کړي. خو صحابه هغه په دین باندې مین خلکو د هغو سره د دې چې کوم دی قدر. یعنی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په خپل جلیل القدر صحابي دی، په قرآن باندې ډېر مین دی، د قرآن سره ډېره زیاته مینه، او د قرآن لوی مفسر هم دی رئیس المفسرین ورته ویل کېږي. خو عظمت د هغه د قرآن په زړه کې دونه زیات دی چې خپل خادم په دې باندې مقرروي چې دا پلانکی سړی چې دا ډېر زیات تلاوت کوي ته دته ګوره چې کله د ختم د موقع راځي نو ما ته وایي چې زه په هغه کې شریک کېږم. لکه په دې موقع باندې الله جل جلاله دعاګانې قبلوي، رحمتونه په دې باندې نازلېږي، او په کوم ځای کې چې د قرآن تلاوت کېږي د هغه ځای نه الله جل جلاله شرونه چې کوم دی دا ختموي. نو دا ډېر بابرکته چې کوم دی مجلس دی. او بیا د قرآن د تفسیر، د قرآن د ترجمې، دا خو د علم مجلس دی. د علم خو فضائل دونه زیات دي چې موږ تاسو د هغې اندازه نشو کولی. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان اتعلم مسألة احب الی من قیام الليل، چې زه د یو علم یو مجلس لاړ شم او په هغه کې زه صرف یوه مسله زده کړم، یوه مسله، نو دا ماته د ټولې شپې د عبادت نه زیات خوښ دی. و زما عزتمندو ټوله شپه عبادت څوک کولی شي؟ موږ تاسو ته خپل حال معلوم دی که نه؟ د رمضان دا مبارکه میاشت ده، دا د مؤمن دپاره چې کوم دی د نیکو هغه سیزن دی. خو افسوس دا دی چې په دې کې کوم عبادت الله جل جلاله زموږ دپاره مقرر کړی دی، موږ ته هغه هم ګران دی. تراویح دي، د تراویح ته زموږ او ستاسو د ټولو ملا ماته دی. څوک وایي اته دي، څوک وایي نشته دی، څوک وایي سنت دي، که دې پرېښودو نو څه وشو؟ دا د هغه نفس او د شیطان او د ایمانی کمزورۍ چې کوم دی دا خبرې دي. په کار خدا وه چې موږ د الله نه نور هم دعا کولی چې ای الله دا رمضان میاشت دا خو تا زموږ دپاره د عبادت او د نیکو د ګټلو سیزن دی، لږ عبادت نور زیات پکارو چې موږ پکې نور هم زیات چې کوم د عبادت کوي. افسوس دا دی چې زموږ د ایمانی کمزورۍ دا حال دی چې هغه 20 رکعاتو ته موږ تاسو تیار دی. دا تراویح خو لرې خبره ده. مخکې عرض وکړو چې موږ سهار وده شو نو بیا چې کوم دی ځینې خلک پکې داسې چې ماسپښین لمونځ هم ترې لاړ شي او دا خوب کې چې کوم دی پراته وي، دا د غفلت زندگی د الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. نو دا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سره د علم دونه قدر دی، فرمایي چې زه د علم یو مجلس ته لاړ شم او هلته صرف یوه مسله زده کړم، یوه مسله، نو دا ماته د ټولې شپې د عبادت نه چې کوم دی زیات خوښ دی. او د قرآن مجلس نه خو د علم مجلس دی. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی فرمایي چې که څوک علم زده کول غواړي نو پکار ده چې دا قرآن ولري. قرآن کې الله جل جلاله د مخکینو ټولو کتابونو چې کوم علم راجمع کړی دی، ټولو پیغمبرانو علوم په دې کې الله جل جلاله راجمع کړي دي. نو د قرآن مجلس، د قرآن د تفسیر او د ترجمې دا عظیم الشان مجلس دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی او د ټولو نه لوی محدث دی، د ټولو نه زیات روایات د هغه نه منقول دي. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د علم مجلس ته لاړ شم او هلته په یوه مسله باندې ځان پوه کړم، د دین په یوه خبره باندې ځان پوه کړم، نو دا ماته د لیلة القدر د شپې د عبادت نه زیات خوښ دی. د علم مجلس باندې تتلل او هلته په یوه مسله باندې ځان پوه کول، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ماته د لیلة القدر د شپې د عبادت نه هم زیات خوښ دی. چې د لیلة القدر شپه ماته نصیب شي او هغه په عبادت کې تیر کم، د هغې نه ماته زیاته دا خوښه ده چې زه د علم په مجلس کې یوه مسله زده کړم. حالانکه د لیلة القدر شپه وسره روانه ده، الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي، سره د عبادت سره او د خپل رضا سره. الله جل جلاله څه فرمایي؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. چې دغه د لیلة القدر شپه دا د 1000 میاشتو د عبادت نه هم زیاته خوښه ده. علماء کرام ناس دلته الله جل جلاله خیر لفظ استعمال کړي، دې ته اسم تبذیل ویل کېږي. مطلب دا چې په دې کې د خیریت په نورو د 1000 میاشتو په اعتبار سره زیات دی، خو دغه خیریت الله جل جلاله نه دی بیان کړی چې د 1000 میاشتو نه څونه زیاته غوره ده.
د یوې میاشتې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه زیات الله جل جلاله ته خوښ دی. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي که زه دغه ليله القدر د شپه الله ته په عبادت کې تیر کم خو د دې نه ماته زیاته خوښه ده چې زه د علم مجلس ته لاړ شم او هلته یوه مسله زده کړم. نو اوس هغه طالبات، هغه زنانه او هغه استادان هغه د مبارکۍ قابل دي چې هغه په رمضان کې د رمضان نه مخکې د هغه د قرآن سره واسطه وه، قرآن ته براتل او قرآن ته به چې کوم دی وخت ورکولو او په دې ځای کې چې کوم دی قرآن زده کولو. قرآن د الله جل جلاله کلام دی، د الله جل جلاله خبرې دي او موږ تاسو ته را لېږلي. نو د کوم څیز کې نسبت د قرآن سره راشي نو هغې ته الله جل جلاله ډېر لوی عظمت ورکړی دی. دا کم لیلة القدر چې موږ ذکر وکړو دې ته چې دا دونه لوی فضیلت حاصل دی، دا دونه لوی مقام حاصل دی، نو دا د څه وجې نه چې په دې کې الله جل جلاله قرآن نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. اولنې الله جل جلاله د هغې عظمت بیانوي چې ګوره د دې شپې عظمت شته دی، خو د دې شپې عظمت چې کوم دی د قرآن د وجې نه دی. رمضان ته چې الله جل جلاله دا فضیلت ورکړی دی، دا له ټولو میاشتو سرداره ګرځولې ده. د دې عبادت دا د نورو ورځو د عبادت نه زیات چې کوم دی ګرځولې دی، نو دې رمضان ته دا فضیلت ولې حاصل دی؟ د هغې الله جل جلاله موږ تاسو ته وجه خو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د رمضان مبارکه میاشت هغه ده چې په هغه کې قرآن نازل کړی شوی دی. نو د قرآن د وجې نه رمضان ته عظمت حاصل دی، د قرآن د وجې نه لیلة القدر ته چې کوم دی عظمت حاصل دی. نو چې کوم سړی په کومه درجه کې قرآن ته محبت ورکي، قرآن عظمت چې کوم دی په خپل زړه کې کېږي، د قرآن تلاوت کوي، قرآن باندې ځان پوهه کوي، دونه به دا سړی الله جل جلاله ته نږدې وي. لکه بار بار موږ تاسو دا واقعه اورو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، الله دې په قبر کروڑا او رحمتونه نازل کړي. دو انسانان داسې تیر شوي دي چې د هغو په باره کې علماء کرامو دا قول کړی که چیرې دا نه وي نو دین اسلام به نه وي پاتې شي. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړلو نو د هغې سره چې کوم د قسمه فتنې شروع شوې. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د وجه نه الله جل جلاله هغه ټولې فتنې چې کوم دی هغه ختمې کړې او الله جل جلاله د اسلام د ونې هغه اویاري وکړه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زه ژوندی یم، ابوبکر دی ژوندی یو په دین کې د کمی راشي دا چېرته کېدلی شي. او دویم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله د خلق قرآن هغه مسله شروع شوه، مشهوره واقعه ده، انشاءالله وروسته به علماء کرام بیانونه کوي، ډېر وخت اخیستل نه غواړم. خو دغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کوم دی دا فرمایي چې ما د الله جل جلاله دیدار په خوب کې وکړو یو کم سل ځل. دا ډېر لوی شرافت دی. موږ تاسو چې ته په زړه کې دا تصور راغلی دی چې زه د الله جل جلاله سره مینه محبت کوم، الله زما رب دی، الله زما خالق مالک دی او په ما باندې بشماره انعامات او احسانات دي. کاش که دا رب ما چېرته لیدلی وي، چا به نه دا تمنا کړې وي، نه به چا په زړه کې دا خواهش راغلی. دا زموږ ایمانی کمزوري ده. خو دغه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې ما 99 ځل یو کم سل ځل د الله جل جلاله دیدار وکړو په خوب کې. خدا په دنیا کې څوک په یخ باندې د الله جل جلاله د دیدار طاقت نه لري. ان شاء الله الله جل جلاله دې مونږ ته نصیب کې په جنت کې به د الله جل جلاله دیدار په یخ باندې کوو. خو د دنیا په دې سرګو کې هغه طاقت او قوت نشته دی چې دا د الله جل جلاله د ذات دیدار وکړي. نو په خوب کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د الله جل جلاله یو کم سلسل دیدار وکړو. نو فرمایي چې زما په زړه کې دا خیال راغی کچېرې دا ځل راته الله جل جلاله خپل دیدار نصیب کو نو زه به د الله جل جلاله نه د یوې خبرې تپوس کوم، او هغه خبره دا ده چې زه به دا تپوس کوم چې ای الله داسې څه عمل داسې څه څیز ما ته وښایه چې زه په هغه باندې تا ته نږدې شم، ستا قرب ستا رضا ستا مینه او محبت ما ته نورم نصیب شي. بل د الله جل جلاله شانو په سلم ځل باندې ما ته بیا د الله جل جلاله دیدار نصیب شو. ول بیا مې ته تپوس وکړو چې الله هغه عمل ما ته وښایه،
هغه سیز ماته اوخای چې په هغه باندې زه تا ته نور هم نږدې شم ستا قرب او رضا ماته حاصل شي ول الله جل جلاله راته فرمایل احمد زما کلام لولا د دې په ذریعہ باندې به ته ماته نږدې شي زما قرب او رضا به تا ته حاصل شي ول ما تاسو کو الا دا قران په پوهه سره لوسل مطلب دا چې د دې په معنی کې غور فکر کول د دې په تفسیر باندې ځان پوهه کول دسی لولمن البسا قرب راته ملاویږي ستا رضا او ستا محبت راته حاصلېږي او کنه صرف په ناظره باندې ویم تلاوت کوم نو ام برات ستا قرب حاصلېږي ول الله جل جلاله راته فرمایل احمد دا زما کلام دی کته دا په پوهه سره لولي ام بده ته زما قرب حاصلېږي او کته دا بغیر د پوهه نه صرف په ناظره باندې د دې تلاوت کینو ام بده ته زما قرب حاصلېږي نو زما عزتمن هغه طالبات او هغه زنانه دا ډېرې د مبارکۍ قابل دي چې الله جل جلاله هغه ته د لوی سعادت نصیب کړي یقینا دا هغه خلق دي د کوم په باره کې چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم پاتې شوی د خادم خاص موري په ماشوموالي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوړ ویل اے الله رسوله ته د الله پیغمبري س اولاد نشته دي زما د ماشوم د خپل خدمت لپاره قبول کړه وسا خدمت کوي هغه زماني مین دي سونه چې کوم نه په دین باندې مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مې الله دې دغه شان مين او محبت زموږ سره نصیب کړي موږ ته نصیب کړي چې سونه مين او محبت نه هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خادم راوړو انس رضی الله تعالی دغه انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې څوک په دنیا کې هغه خلق لیدل غواړي چې هغه الله جل جلاله د جنت مستحق جوړ کړي دي او د جهنم نه خلاص کړي دي نو هغه د دین طالبانو ته ګوري سونه لوی فضیلت ده چې د جهنم د نجات سرټیفیکیټ ورته ملاو شوی دی او د جنت زیره ورته ملاو شوی دی ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره کې ذره برابر چې کوم د شک شوبه نشي کېدل د ازمکه او اسمان لاندې باندې کېدل شي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبرو کې دروغ چرتم نشي کېدل نو نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو دنیا کې جنتیان خلق یې نه چاغوت الله جل جلاله جنت لازم کړي دي د جهنم نه اخلاص کړي دي نو د دنیا د علم طالبانو ته ګوري نو دا کوم زنانه طالبات بدل تراتل نو دا هم د دې احادیث مصداق دي دا د علم چې کوم د طالبات دي نو د دې په باره کې خوشحالي ده چې تاسو ته الله جل جلاله د جنت زیره درکو د جهنم نه اخلاص کړي الله دې سره په دې زیره کې مونږ هم شریک الله دې موږ ټول د جهنم نه وساتي او د جنت مستحق دې موږ جوړ کړي یقینا ډیر د خوشحالي سبب دی او په دې خپل خوشحالي باندې چې کوم دی فخر کول پکار دی قران د فخر کتاب دی دا د الله جل جلاله کلام دی چې څوک دا وایي نو دې باندې فخر کول پکار دی نن خلک د دنیا ډیګریانې حاصل کی کنه په هغه باندې بیا څونه فخر کوي نو موږ تاسو ته په دې باندې فخر کول پکار دی او بیا د ترجمه درس وشو د هغه په حواله سره صرف یو واقعا وایم بیا ورسو مولوی صاحب راغله ان شاء الله هغه موږ ته تفصیلی بیان کوي بیا به ختم کو خو صرف د دې لپاره چې د خلک ډیر زیات خوش قسمت خلک دي قران الله جل جلاله دا په عربی ژبه کې نازل کړي او بیا عربی ژبه کې داسې فصاحت او بلاغت د قران ته حاصل لې چې هیڅ یو ژبه د دې مقابله نشي کولای نو مخکې به علماء کرام چې کوم د دې کوم خدمات کول نو هغه د عربی ژبه کې د دې خدمات کول د نه د دې اردو ترجمه وي نه د پښتو ترجمه وي نه د فارسی نه د بل ژبه نه د بل ژبه وسو الله جل جلاله رحم کړي دي په هر ژبه کې علماء کرام د دې ترجمه کړي په پښتو کې به تاسو تفسیرونه ملاويږي اردو کې برته ملاويږي فارسی کې برته ملاويږي عربی کې برته ملاويږي تر دې چې په انګریزي کې هم د دې تفسیرونه لیکل شوی خو د ټولو اول زمون په دې هندستان کې پاکستان بنگلاديش او انډیا کې څوک داسې نو چې د اردو ترجمه کړي وي نو د ټولو اولنې شاه عبد القادر رحمت الله علیه په اردو کې د دې ترجمه وکړه
د دې نه مخکې چا په اردو ژبه کې د دې ترجمه نه وکړه او دا په خپل باندې ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی پیر چې کوم دی دا تیر شوی نو د هندوستان بل یو عالم دی مولانا فضل الرحمن گنجابادی مرادی رحمت الله علیه دا صاحب کشف انسان بعضی کسان هغه د تقوا په داسې درجه باندې وي چې الله جل جلاله بیا ځنې پټ چیزونه په هغه باندې ښکارا کوي دې ته کشف ویل کېږي د هر چاته نه وي نه د چا د وس خبره نو دا مولانا فضل الرحمن گنجابادی رحمت الله علیه دا صاحب کشف انسانو د بداویل ولزه قبرستان باندې نظم ولزه چې کله په قبرستان باندې لاړ شم نو الله جل جلاله ماته د قبرونو کې چې دنه کمړي دا هو حال خي نو ول څوک په جهنم کې وي او څوک په جنت کې وي نو دا هغه نظامات طبيعت خرابيږي زره دی وجنه دغه قبرستان ته نظم نو دغه شاه عبد القادر رحمت الله علیه چې کله په اردو ژبه کې د قران ترجمه وکړه او دا هغه تفسیر وکړه کله چې دا وفات شو نو چا دی مولانا فضل الرحمن گنجابادی سیب ته ویل چې ته صاحب کشف انساني لاړ شه د قبر څنګه مراقبه وکړه چې الله جل جلاله د هغه سره سم معامله وکړه دا زموږ استاد لپاره ډیر چې کوم دی د عبرت مسله نو دی مولانا فضل الرحمن گنجابادی رحمت الله علیه او ته فرمایل ویل زتل او ما د هغه معلومات کړي دي الله جل جلاله دا هغه حال په ما باندې کوم دی واضح کړي ول زلالم د هغه د قمر څنګه مراقبه وکړه نو الله جل جلاله ما ته دو خبره واضح کړي ویل یو خدا چې الله جل جلاله دغه مولانا عبد القادر رحمت الله علیه ته بهترین جنت ورکړي دی زینم چې په جنت کې تاویږي ویل دویم دا چې کله دا وفات شو او دا په قبر کې خودل شو او د لپاره د جنت فیصله وکړه شو نو د الله جل جلاله د طرف نه د تداوم فرشتو ته دا ویل شو اے زما فرشتو دا هغه انسان دی چې د زما د کلام دا خدمت کړي دی چې د په اردو ژبه کې ترجمه کړي دا او خلق نن د هغه نه فائدہ حاصلوي نو په دې اعزاز کې د سره سلور وانه طرف ته پشپاړس میله کې چې سونه مړی پراته دي د هغو ټولو مغفرت وکړي 64 میله پورې الله جل جلاله د یو شاه عبد القادر رحمت الله علیه چې هغه د قران صرف دا خدمت وکړو چې په اردو ژبه کې د هغه ترجمه وکړه او تفسیر وکړو الله جل جلاله سلور وانه طرفونو ته پشپاړس میله پورې چې سونه خلقو د هغو ټولو بخنه وکړه نو چې کوم کس په خپل باندې قران هغه په خپل سینه کې کیدی هغه د هغه قران مینا محبت دا په خپل ځل کې کیدی په قران باندې خپل ژوندۍ تیری او دا خپل مشغله جوړه کینو الله جل جلاله هغه ته کم مقام ورکړي نو په خپل حال باندې موږ تاسو خوشاله شو وس راځو ختم قران طرف ته سورۃ الاخلاص مکیه دا